قابل قدر معزز مسلمانانو ورونو، نن زمونږه د آپ کے مسائل اور ان کا حل آپ کے مسائل اور ان کا حل د هغې پیج نه، چونکې زمونږ سوالاتو او د جواباتو سلسله هر ماښام د مونځ نه بعد ستاسو سره شیر کیږي، خو نن خاص طور باندې مناسب دا وګڼلی شوه چې مونږه خپل سوالات او جوابات هغه مؤخر کو او د هغې نه مخکې، چونکې نننۍ شپه دا عظیم الشان شپه ده او د موقع په مناسبت سره د دې شب برات متعلق څه گفتگو ستاسو مخې ته وړاندې کو. حدیث مبارک کی د دې شپې چې عام طور زمونږ پښتانه رونه دی ته شب قدر وایي او عام اصطلاح کې دی ته د شب برات او د شب قدر شپه دا خلق ویلي. په دې باندې گفتگو کوو، په دې باندې تفصیلی بعضی خبرې داسې دي چې زمونږه معاشره کې هغه مشهوري دي او حقیقت کې د هغې هیڅ اصلیت نشته دی، او بعضی خبرې داسې دي چې د هغې بالکل اصلیت شته دی، خو بعض افراد د هغې انکار کوي او هغې ته بدعت وایي. نو مونږ دا مناسب ګڼو چې په دې باندې تفصیلي بحث وکړو د ملګرو سره او د دې نننۍ شپې د برکاتو نه هسې نه چې مونږ محرومه پاتې شو. بعض خلک خو داسې تجاوز وکړي چې په دې شپه کې شب برات کې تجاوز وکړي او دومره حده پورې هغه تجاوز وکړي چې خرافات شروع کړي، شمې بلول شروع کړي، بالونه د اور اوچتول، ډز او داسې چې کوم دین اورونه بلول، الواګانې پخول، دا قسمه خرافات شروع کړي. او بعضې زموږ وروڼه داسې چې د یو کس نه دا خبره واوري چې د دې د سرې نه څه اصلیت نشته دی، سرې نه څه اهمیت نشته دی، د دې د وجې نه هغوی بالکل عبادت پرېږدي او دغه شان دا نورې ورځې شپې چې څنګه تېرېږي دغه شان اهمیت دې ته هم ورنکړي او دا د برکت د وخت نه دې محرومه شي. حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې شپې دا نننۍ چې کومه شپه ده 15 شعبان لیلة النصف من شعبان د دې ډېر فضایل بیان کړي دي. یو حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایی، د ترمذی روایت ته، مشکات شریف کې هم نقل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایی چې په دې شپه باندې الله جل جلاله د خپل شان مناسب د آسمانی دنیا ته نزول کوي. چې کله الله جل جلاله د آسمان ته چې کوم دنیا ته نږدې دی دې ته نزول وکړي، نو د هغې نه بعد الله جل جلاله آواز کوي. آواز کوي داسې څوک شته دی چې زمانه د بخشش سوال وکړي، د خپلو ګناهونو د بخښنې سوال وکړي، داسې څوک شته دی چې زمانه د خپل رزق د وسعت سوال وکړي، د رزق د کولاوالي سوال وکړي چې زه ورته رزق کولاو ورکړمه، ډېر رزق ورته ورکړمه، تنګ دستي او فقر یې ختم کړم. داسې څوک شته دی چې زمانه د مصیبتونو او د بلاانو دغه شان د مشکلاتو د ختمولو دپاره سوال وکړي او زه دغه ټول مشکلات ختم کړم. داسې څوک شته. دا آواز کیږي. اوس کوم بندګان چې په دې شپه کې د الله جل جلاله په در کې زاری کوي، د الله جل جلاله نه غواړي، نو الله جل جلاله د دې دپاره نزول کړی چې زه د بندګانو د دې سوالاتو باندې د قبولیت مهر ووهمه، نو الله جل جلاله د هغې سوال قبول کړي، هغې ته رزق ورکړي، کشادګي ورله په رزق کې ورکړي، هغې ته الله جل جلاله په مال کې وسعت ورکړي، د هغې مصیبتونه الله جل جلاله ختم کړي، د هغې د ګناهونو مغفرت الله جل جلاله وکړي. نو دا دومره لویه عظیمه شپه ده چې مونږ دا داسې پرې نه دو د نورو شپو په شان. دا یو حدیث مبارک شو. د دې متعلق چې څومره احادیث راغلي دي د دې د فضایلو متعلق،
نو هغه احادیث اگر چې دا خبره د ځان سره یاد وساتئ، اگر چې هغه احادیث مبارکه چې څومره دي تقریبا 10 احادیث مبارکه نقل شوي دي، اگر چې هغه ضعیف دي کمزوري دي، خو لیکن د فضایلو په باب کې چې کله ډیر احادیث یو مسله باندې راجمع شي نو هغې ته تاکید میلاو شي، تایید ورته میلاو شي، د هغې د وجې نه استدلال د فضایلو په باب کې بالکل درست وګرځولی شي. دا د احادیثو قاعده ده، د اصول حدیث. نو احادیث راغلی دي، ډیر احادیث راغلی دي. یو حدیث ما تاسو ته ذکر کړ. دویم حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې تاسو د لیلة النصف من شعبان، یعنی دا شپه چې د 14مې ورځې او د 15مې ورځې په منځ کې کومه شپه ده، دا تاسو په عبادت سره ژوندی کوئ، د دې ورځ په روژې سره ژوندی کوئ. بل حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ارشاد فرمایي د شپې زما سترګې کولاو شوې رایخه شو، چې ومې کتل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله بستره مبارکه باندې نه و. زه فورا راووتم، ذهن کې دا خبره وه چې هسې نه زما باری ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلې یوې حجرې ته تشریف نه وي وړی. چې کله زه راووتم نو په بقي قبرستان کې هلته مې صحیح کړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او په هغه قبرستان کې لاسونه اوچت کړي دي، دعا غواړي. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ارشاد فرمایي زه یې خواته ورغلم، ما ترې تپوس وکړ چې ای پیغمبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو دلته تشریف راوړی دی. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم هم پوه شو چې ولې ستا ذهن کې څه خبره راغلې وه. پیغمبر خدا د هیڅ چا سره داسې کار نشي کولی دا تا چې کوم ذهن کې خبره راغلې وه. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې هی عایشه دا نننۍ شپه دا دومره برکت والا شپه ده، دومره فضیلت والا شپه ده چې په دې شپه باندې الله جل جلاله په عربو کې یو قبیله وه بنو کلب به ورته وي. هغه بنو کلب قبیله هغه مشهوره وه په دې باندې چې د هغې د خلکو به اکثر دا چیلۍ ګړې مړې بیزې دا ساتلي او ډیر په تعداد کې به د هغې بیزې وي. نو مشهوره وه دا خبره چې چا به څه مثال ورکاو په ډیروالي کې، نو یې ستا خو دومره زیات چې کوم دی نو کارونه دي یا دومره زیاتې پیسې دي ستاسې لکه د بنو کلب د قبیلې د څاروو ویښته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه موقع باندې ارشاد وفرمایه چې ای عایشې په دې شپه باندې الله جل جلاله د دومره مسلمانانو مغفرت کوي لکه د بنو کلب د قبیلې د بیزوګانو او دغه شان د هغې د ګډو د هغې په جسمونو باندې چې څومره ویښته او څومره وړی، او بلکې د دې نه زیات مغفرت د انسانانو الله جل جلاله په دې شپه باندې کوي. اوس وروڼو مونږ وګورو چې دا شپه څومره عظیمه شپه ده. د خبرې مقصد دا دی چې دا شپه مونږ ژوندی کړو، دا شپه زمونږ نه دغه شانتې تېره نه شي، په دې کې مونږ تلاوت وکړو د قرآن مجید، دغه شان په دې شپه کې مونږ دعاګانې وغواړو، دغه شان په دې شپه کې مونږ د الله جل جلاله په در کې د خپلو ګناهونو د بخښنې او دغه شان د خپل مغفرت سوال وکړو چې الله جل جلاله زمونږ مغفرت نصیب کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کله د شعبان میاشت شروع شو نو دعا به یې غوښتله اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ای الله جل جلاله ته مونږ ته برکت واچې په رجب کې او په شعبان کې، او د دې د برکت د وجې نه ای الله جل جلاله زمونږ عمر سیوا کړي، مونږ رمضان المبارک ته ورسوي چې هغلته کې مونږ د الله جل جلاله عبادت وکړو. یو حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې شعبان دا زما میاشت ده او رمضان دا د الله جل جلاله میاشت ده. بل حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کله به د هغې متعلق ارشاد فرمایلی شوی دی چې کله به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د سفر کې چرته به په سفر باندې ته په دوره باندې ته او روژه به ترې قضا شوه، روژه به یې ماته کړه، نو د هغې دپاره به یې خاص وخت کته چې په یو برکت والا وخت کې فضیلت والا وخت کې هغه روژه ونیسمه، نو هغه روژې به په شعبان المعظم کې دا کومه میاشت چې شروع ده په دې کې نیولې.
بل د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها منقول دي، هغې ارشاد فرمایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عاداتو متعلق چې هیڅکله پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو میاشت پوره روجې سوا د رمضان المبارک نه ندي نیولي. یعنی داسې میاشت نه ده راغلي چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د 1 تاریخ نوار له 30 تاریخه او 29 تاریخه پورې په هغې کې مسلسل روجې نیولي سوا د رمضان المبارک نه. البته دا خبره ده چې د ټولو نه زیاتې روجې د رمضان المبارک نه علاوه په شعبان المعظم کې به پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نیولي. نو اوس موږ اندازه وکړو چې حضور صلی الله علیه وسلم څومره اهمیت ورکړی دی دې شپو ورځو له. د دې نه معلومیږي د دې میاشتې فضیلت، او بیا خاص کر د لیلة النصف من شعبان د دې ورځې د دې شپې فضیلت چې الله جل جلاله په دې کې د ډیرو خلکو ګناهونه معاف کوي. خو یو حدیث مبارک کې راځي د بیهقي روایت دی چې یو څو کسان داسې دي چې الله جل جلاله ته ودرېږي نو ټول ګناهونه الله جل جلاله معاف کوي، لیکن 15 کسان داسې دي چې په دې شپه باندې الله جل جلاله نه معاف کوي. اولنی کس په هغې کې مشرک دی چې کوم یو کس د الله جل جلاله سره شرک کوي نو الله جل جلاله هغه بنده نه معاف کوي په دې شپه باندې. دویم شخص په هغې کې بغضي دی چې کوم حسد کوي، کینه ساتي، د بل خواله په هغه باندې دروند پرېوځي، د بل کس ترقي هغه ته بده لګي، د بل عزت په هغه باندې د تندر ساس کې لګي، نو دغه شخص الله جل جلاله په دې شپه باندې نه معاف کوي. دریم شخص نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایو چې متکبری، کم کس تکبر کوي، ځان اوچت اوچت حسابوي، د ځانه لوی لوی خبرې کوي، هغه کارونه وایي چې کوم هغه نشي کولی، د کوم په وس د ده په وس او طاقت کې نه د ځانه اوچتې خبرې کوي، لوړې لوړې وایي، نو هغه سړی الله جل جلاله په دې شپه باندې نه بخي. بل د والدینو نافرمانه سړی چې کوم عاق کړی وي والدینو، یو عام والدین چې څوک د چا نه خفه شي او یا چې کوم دی نو سپورستغه خبره وکړی شي، یو هغه چې هغه والدین عاق کي، بالکل د خپل ځان نه جدا کي، لرې کي، نو دغه کس هم الله جل جلاله په دې شپه باندې نه بخي. او آخري کس هغه دی چې کوم ابدي او همیشه والی کوي په شرابو باندې چې هغه سکي، چې شراب سکي، داسې ورځ نه تېرېږي چې هغه شراب نه سکي، نو دغه سړی الله جل جلاله نه معاف کوي. خورونو که د اوس نه مونږ توبه وویستله چې الله جل جلاله دا کم کارونه که چېرې ما کړي په ما کې موجود دي، زه به دا نه کوم د نن نه بعد، زه به توبه وباسم، زه به معافي وغواړم او ای الله په دې شپه باندې ما معاف کړي. نو الله جل جلاله در ډېر وسیع دی، دومره وسیع درې دی چې ارشاد فرمایي ته دومره ګناهونه وکړه، دا ځمکه تر اسمانه پورې د ګناهونو نه ډکه، او که دا ټول خلک راجمع شي دومره ګناهونه نشي کولی چې ځمکه تر اسمانه پورې ډکه شي، او د ځمکې د پاسه د ګناهونو سطحه دومره اوچته شي چې اسمان کراس کړي. دومره ګناهونه وکړه، خو یو پیر زمانه وغواړه، ادعوني استجب لک، چې څه دې وغوښته الله جل جلاله وایي زه یې حق در کومه. د الله جل جلاله په در کې سوال وکړه، ای الله جل جلاله زه ډېر ګناهګار یم، ډېر خطاکار یم، ډېر کمزوری بنده یم، ډېر ګناهونه نانه شوي دي، خو الله زه د داسې یو رب بنده یم چې هغه غفار دی، هغه ډېر بخونکی دی، هغه ډېر مهربانه ذات دی، نو هغه الله جل جلاله به زمونږ ګناهونه معاف کړي. په دې باندې چرته د مایوسۍ چې مونږ اظهار ونکړو چې زه خو ډېر ګناهګار یم او زما ګناهونه به څنګه معاف کېږي، نه، د الله جل جلاله په در کې ستا عاجزي قبلیږي. د الله جل جلاله در هغه ډېر کلاو دی، ډېر وسیع دی. نو چې مونږ د دې شپې اهتمام وکړو، یو خبره د دې شپې متعلق شوله. دویمه خبره د دې مناسبت سره د سحر ده، د دې ورځې ده چې مونږ یو حدیث کې صرف د دې ورځې چې کوم دی نو د روژې نیولو تذکره راغلی ده. هغه روایت اگر چې ضعیف دی، خو لیکن مونږ د دې دپاره یو صورت جوړ کړو. هغه صورت داسې جوړ کړو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په شعبان کې ډېرې روژې نیولې. یو دویم سنت دا دی چې حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي تاسو د ایام بیز روژې نیسئ. ایام بیز یعنی د هرې میاشتې، اسلامي میاشتې 14 14 او 15. اوس مونږ دا سوچ وکړو چې زه
هم اق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه سنت چې دی چې تاسو په 15 باندې د هرې میاشتې روژه نیسئ او دا هم 15 ده او په دې نیت باندې مونږ روژه ونیسو نو الله جل جلاله به مونږ ته ډېر لوی اجر راکړي. مونږ د دې اهتمام وکړو. سبا چې کومه روژه ده سبا روژه ونیسو، خپل کور کې چې څومره نارینه دي زنانه دي هغوی ته ووایو چې مونږ کوشش وکړو، محنت وکړو، اهتمام وکړو، راپاسو او هغه روژه چې کوم دی نو هغه ونیسو. یو څو خبرې هغه ډېرې ضروري داسې دي چې په دې ورځو شپو کې کېږي او د هغې په شریعت کې د سرې نه څه اصلیت نشته دی. اولنۍ خبره دا ده چې خلک وایي په دې شپه باندې روحونه راځي چې کوم مړي شوي وي، وفات شوي وي، د چا د کور نه څوک نو هغه وایي په دې شپه باندې کورونو ته راځي. دا خبره بالکل غلطه ده، د دې د سرې نه څه اصلیت نشته دی. مونږ ته پکار دا دي چې په دې شپه کې د خپلو مړو دپاره دعاګانې وغواړو، د هغوی د مغفرت سوال وکړو، د هغوی دپاره قرآن تلاوت وکړو، ایصال ثواب چې څومره زمونږ نه کېدی شي عبادات وکړو او هغې طرف ته وبخو. اولنۍ خبره دا ده. دویمه خبره، په دې شپه کې زمونږ ناپوهه خلک چراغان کوي. چراغان داسې کوي چې بالونه جوړ کړي هغه اوچتوي او وایي شو قدر مناوامه چا چې کوم دی نو نقصان د هغې د وجې نه وشي او دغه شان چې کوم دی نو کله ناکله هغه د جانونو د نقصان ذریعه هم وګرځي. د الله جل جلاله د ناراضګۍ سبب دی. دا مونږ ته نه دي پکار. بل اهم څیز دا چې زمونږ بعض عوام هغه حلواګانې پخوي په دې شپه کې او په دې شپه کې مخصوص خوراکونه پخوي د دې دپاره چې دا زمونږ د مړو د روحونو چې کوم دی نو صدقه ده. دا خبره هم غلطه ده. په دې شپه کې څه خاص اعمال نشته دی چې انسان هغه وکړي. بله اهمه خبره زمونږ بعضې خاصو خلکو کې هم مشهوره ده چې خاص دواګانې چې کوم دی نو د هغوی دغه کړي او خاص الفاظو سره هغوی دواګانې غواړي. په دې شپه باندې نور عبادت نه کوي، صرف هغې طرف ته توجه کوي. خاص صورتونه یې هغه په نوافلو کې وایي. د دې د سرې نه څه خاص عبادت په دې شپه کې منقول نه دی. البته دومره منقول دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نورو شپو په نسبت دې شپې له زیات اهمیت ورکړی دی. نو مونږ ته پکار دا دي چې عام معمول کې څنګه عبادت مونږ کوو، تلاوت کوو، استغفار، درود شریف، د تهجد ته پاسو، دغه شان په دې شپه باندې هم مونږ حقه عباداتو کې زیاتوالی وکړو. سحر چې راپاسو نو د روژې چې کوم دی نیولو اهتمام وکړو. دا به زمونږ دپاره انشاءالله ذریعه د نجات ګرځي. الله جل جلاله دې په دې اعمالو باندې مونږ ته د عمل کولو توفیق راکړي او الله جل جلاله دې اساني پیدا کړي. یو خبره صرف پاتې شوه، هغه دا چې بعضې خلک په دې کې د قبرونو د تلو اهتمام کوي ډېر په التزام سره. یعنی دا لازم ګڼي چې یاره چونکې نن شپه د شب برات ته پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په شب برات کې په بقی مقبرې ته تللی نو لهذا ما ته هم تله چې کوم دی نو لازمي دي. دا خبره درسته نه ده. تر دې حده پورې درسته چې صرف دومره انفرادي طور باندې که څوک وغواړي او مقبرې ته لاړ شي، هلته کې د خپل پلار دپاره که وفات شوی، مورې، رشتهداري چې څوک یې دوستي استادي د هغې دپاره د الله جل جلاله په در کې دعا وغواړي او دغه شان سوره فاتحه، سوره اخلاص 3 ځله د هغې په حق کې وبخي، هغې تلاوت وکړي، نو دا به د سعادت ذریعه د دې دپاره ګرځي. باقاعده د دې دپاره اجتماع جوړول او قبر ته تلل، دغه شان قبرونو مزارونو ته تلل، دا بالکل په شریعت کې په دې موقع باندې نه دي ثابت. نو لهذا د دې خبرو اهتمام مونږ ته پکار دی او الله جل جلاله دې دا شپه او دغه شان دا ورځ په اعمالو سره په مونږ باندې ژوندی کړي او الله جل جلاله دې د دې څومره برکات دي، انوارات دي، مونږ دې د هغې نه مستفید کړي. جی مفتی صاحب یو سوال دی. جی اکثر جی خلک په دې شپه باندې دا ویډیوګانې هم ملګرو ته شیر کوي، لیږي ورته او دا میسیجونه ورته لیږي چېرې دا د معافۍ شپه ده او دې کې چې کوم دی نو د چا د یو بل سره څوک د چا څه خبرې نه کوي. جی 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 نو زه وایم چې دې باندې لږه خبره وکړئ تاسو چې که څوک د چا څه خبرې نه کوي نو په دې شپه په ذریعه سره چې کوم دی هغې د یو بل سره معافي وکړي. جی جی بالکل. دا خو یو اهم اقدام دی چې انسان د چا نه ناراضی، د چا سره خفګاني او هغه د بل نه معافي وغواړي او پکار دا ده چې
دا معافي چې کوم دی نو مونږه زر تر زره وغواړو په دې کې چې کوم دی نو مونږ د یو خاص وخت اهتمام ونکو چې دا وخت دی په دې باندې به چې کوم دی نو ما ته معافي کېږي او د دې نه علاوه ما ته معافي نه کېږي بغیر د التزام نه د دې ورځې سره څه خاص عبادت نشته دی نو لہذا که څوک د بل نه معافي غواړي د دې دپاره چې الله جل جلاله زه ګناهګار یم او اوس ما ته معافي وکړه ما دغه خطا کړې ده زه توبه وباسم دغه کس نه معافي غواړم په دې شرط سره بغیر د التزام نه بغیر د دې ورځې د خصوصیت نه نو بالکل ښه کار دی پکار دا ده چې دغه انساني وکړي او د بل نه معافي وغواړي جی نور که چه سوالات نو هغه تاسو کولی شئ پرون خو څه سوالات نه دي پاتې شوي بس دا ستاسو مخې ته یو څو خبرې وي دا ما ستاسو مخې ته عرض کړې الله جل جلاله دې په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي دا زموږ پیج دی آپ کے مسائل اور ان کا حل د دې نه تاسو هر ماښام کوشش مونږ کوو چې مونږ راځو د ماښام د مونږ نه بعد او ستاسو سوالات ستاسو چې کوم دی نو څه قسمه د شرعي سوالاتي دغه شان روحاني سوالاتي د هغې متعلق تاسو د دې پیج نه جوابات درکولی شي او دا زموږ د جامعه دارالعلوم محمودیه اسلامیک پبلیک سکول د هغې د دارالافتا خاص پیج دی آفیشل پیج دی تاسو په دې باندې زموږ سره که چېرې مونږ آنلاین هم نه یو په دې کمنټس کې هم او دغه شان تاسو زموږ سره په انباکس کې هم خپل سوالات شیر کولی شئ الله جل جلاله دې تاسو ته هم او مونږ ته هم د عمل کولو توفیق راکړي دا څومره خبرې چې وشوې او الله جل جلاله دې زمونږ بیړه د دې شپې د برکته پار کړي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین